اعوذ زپنا غواړم برب الناس د رب د مخلوقاتو سره ملک الناس چې هغه بادشاہ د مخلوقاتو دی الہ الناس چې هغه معبود د مخلوقاتو دی رب الناس چې خلق پالي غټه ملک الناس چې خلقو بادشاہ دی زوره پیچلي الہ الناس چې خلق عبادت دغه کوي د چا نه پناه غواړي من شر الوسواس د شر دغه موسوس نه چې وسوسه اچونکی دی الخناس هغه پټي پټي وسوسه اچي تاسو دی وی الذي اغدر تیادوم یوسوس چې پټي پټي وسوسه اچي چرته په صدور الناس پسینو د خلقو کې من الجنه دا په پیریانو کې می ورناس او په انسانانو کې دا ګورې نه هغه په دې ته ګورې نو د پسې لګېدل او شیطان اخوات یو ناس دی خو هغه ورته څه نه وایي بل شیطان دی پټ شیطان چې ورته وایي نو هغې په مخه کړی وغه طرف ته نو من الجنه کله کله دا د هغې هلک په شاني شیطان د انسانانو نه او کله کله پټې څوک یې نه وي خو بیا هم وسوسې اچوي په صدور الناس پسینو د خلکو کې قل ووایه پیغمبره اعوذ پناه غواړم برب الناس د رب الناس سره ملک الناس چې بادشاہ د خلقو دی الہ الناس چې معبود د خلقو دی من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس چې هغه پټې پټې وسوسې اچوي الذي هغه یوسوس چې وسوسې اچوي په صدور الناس په سینو د خلقو کې من الجنه په پیریانو کې هم دي والناس او په انسانانو کې هم دي اوس په دې کې زمونږ د یادولو دپاره څه سبق پکار دی څه پکې موږ له سبق راغلی یو سبق خو پکې زموږ دپاره دا راغی چې الله د ټولو نه لوی محافظ د ځاندارو په حفاظت کې ورکول پکار دی دویم خبره دا پکار ده چې هر هغه څیز چې په هغې کې نقصان دی د هغې نه ځان بچ ساتل پکار دي مار دی نو د مار پاله مور د مونږ د مار نه تښتو د هر شر نه ځان لرې کول پکار دي دغه شانې دا هم زموږ دپاره په دې سبق کې سبق شو په دې دواړو صورتونو کې چې د شیطان د حملو نه د بچ کېدو دپاره د چا خواته پناه اخیستل پکار دي د الله خواته پناه اخیستل پکار دي او څلورمه خبره ده چې الله د ټولو شیزونو خالق دی او هغه په هر شیز کې خواله او بدواله هغه پیدا کړی دی نو چې په کوم شیز کې خیر دی نو د هغې نه او په کوم شیز کې شر دی د هغې نه ځان خبرول پکار دي هسې نه موږ وایو دا کار ښه دی او هغه په حقیقت کې شر او د هغې موږ په هغه شر کې ځان ور واچوو لکه ماشومان چې اور ویني نو لاس ورغځوي هغه د خیالي چې دا مزدار دی لاس ورغځوي که نه خو چې غټ سړی هغه اور ته لاس نه ورغځوي ولې هغه ته پته چې دا اور تېدل دی نو پکار دی چې موږ خیر او شر پېژنو هسې نه چې بس زموږ په دې وټونو دا ورځې چې شي نو دا خلک بیا د چا په محبت کې دومره شي چې بس غل ته به مو وایي زندهباد ډاکو ته به مو وایي زندهباد زناکار ته به مو وایي زندهباد ولې د هغه سره مینه پیدا شي او بل به نیکعمله سړی به عالم به فاضل به د قوم خیرخواه به خو هغه ته به وایي مرداباد په هغه پسې به بدې ردې وایي ولې ځکه نفرت یې ورسره نو دغه شانې موږ له پکار دي چې موږ دا وپېژنو چې خیر سره او شر سره نو چې کوم شي کې خیر دی چې هغه خپل کړو چې کوم شر دی د هغې نه ځان بچ وساتو پنځمه خبره دا یاده کړو چې ګوره جادو کفر دی جادو سره کفر دی د جادوګرو خواله مه ځئ او په چا باندې جادو کوئ مه او ځان هم د جادو په اثر کې مه راولئ شپږمه خبره په دې کې سبق کې موږ دا ووایو چې زموږ د ټولو نه غټ دښمن شیطان دی څوک دی شیطان نو د شیطان سره به دوستي نه کوو د شیطان سره به څه کوو دښمني به ورسره پالو بل اومه خبره په دې کې دا ده چې د حسد والو سره مقابله ډېره ګرانه ځکه حسد والا چاته نه معلوم نو د دې مقابله به په څه کوو د الله نه په دعا به کوو په ذکر به کوو دا صورتونه به وایو د دې په ذریعې باندې به ځان د حسدګرو د حسد نه ځان ساتو او موږ دپاره پکې بل سبق په دې دواړو صورتونو کې څه دی موږ هم د بل څه حسد کول نه دي پکار موږ هم د بل څه حسد کول نه دي پکار په چا باندې الله احسان کړی شکر پرې ایستل پکار دی او ځان له داسې دعا کول پکار دی چې الله مال هم راکړه داسې مه وایه چې الله دله دې ولې ورکړي وی الله مال هم راکړه دله دې ورکولی شي مال یې نشي راکولی الله مال هم راکړه دله هم ډېر کم مال هم راکړه او نهمه خبره په دې دواړو صورتونو کې موږ له دا راغلل چې دا د انسانانو په زړه کې دا غلط خیالات راځي دا کنځلې دا غیبتونه دا د چا د بېخیرۍ دا سوچ دا شیطان راولي نو چې تا ته پته ولرئ چې بېخیري ده نو دا شیطان راوچوي شیطان سره به څه کوو دوستي که دښمني نو چې شراب دښمني کوو نو د دې وجه نه چې کوم غلط خیال زموږ په زړه کې راغی څه به وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بله خبره ده چې کوم خلک غلط خلک دی موږ یې پېژنو چې زناکار دي قاتلان دي بدعمله دي د قوم دشمنان دي د قوم د عزت دشمنان دي نو که هغه زموږ خپلوان ولې نه نو هغه که په انسانانو کې او که د پیریانو نه وي د هغې سره به د دوستۍ نه ځان بچ ساتو ځکه چې د چا سره سړی کښېني عموما حقه خوی هغه هم اختیاروي بیا نو د ښو خلکو سره به کښېنو چې ښه خویونه راپکې ډېرېږي او د غلطو نه به ځان ساتو چې غلط خویونه راپکې ډېر نه شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.